فضیلت د بیبي لکه څنګه مخکې مختصر ما ذکر وکړ، لږ غواړم څنګه وضاحت وکم. غدا دې څه بیبي یو صفت ته شجاعت دی، یعنی بیبي و شجاع اور ډیره دلاوره بیبي و ډیره شجاعت نه ډکه بیبي و، میړانتیا ورکې جی جی ډیره میړانتیا ورکې موجوده و. دا که چیرې مو وګورم لکه څنګه امیر المؤمنین نه دغه صفات بیبي ته په ارث کې ملاو شوی دی. دې صفت ته که چیرې مو سترګې وغړوم چې کوم ځای کې دغه صفت بیبي ډیر څرګند شوی دی او ډیر ښه طریقې سره څرګند شوی دی. تاریخ دغه لیکلی دی چې کله بیبي زینب کبرا سلام الله علیها او د کوم کاروان ورسره موجود وو، دا کله ظالمانو کربلا واقعې نه بعد د امام حسین علیه السلام شهادت نه بعد کله دغه کاروان روان کړلو کوفې ته راوستو. کوفې کې چې کوم گورنر وو هغه گورنر ابن زیاد وو، عبیدالله ابن زیاد. ایته د عبیدالله ابن زیاد هغه کس و چې د دې عمر تقریبا 30 سال و، 30 سال یا سمثینګ د دې عمر و. دې عمر کې دا یعنی یو دغه جوان و، یو ډیر جسور او ډیر داسې یو کس و چې ډیر ظالم و جابر و جسور انسان و. غه په مخ کې به چا خبرې نشوي کولی، که چا خبرې کولی غه بدن به لرزیده. خو کله د امام حسین علیه السلام دغه کاروان ایڅه کوفې ته کله ظالمانو راوسته، د کوفې دربار ته، د دربار ته راتلو نه بعد ایڅه کله ابن زیاد دغه جمله بیبي ته ادا کړه، ورته یې څه ته دا وګوره سترګې وغړوه چې تاسو اهل بیتو سره خدای څه وکړل، دغه جمله ورته ادا کوي. نو دینه بعد ته کله بیبي دغه جمله د ابن زیاد ولا واوریده، یعنی ابن زیاد غوښتو دا چې دغه کوم د کربلا واقعه شوې دی د خپل ځان نه تاو کړي، یو قسم ته خدای ته نسبت ورکړي چې دا وښیي خدای دغه تاسو سره وکړو، مو در سره نه دی کړی. لکه ځینې خلکو هم دغه عقیده شته دی چې څه کوي خدای کوي، دغه عقیده ځینې کسانو شته. نعوذ بالله د هغه دغه فکر و چې تاسو باندې که ظلم شوی دی، تاسو باندې که څه شوي دي، دغه ټول د خدای طرف نه نه دی کړی، مون نه دی کړی. صحیح. نو بیبي کله دغه جمله واوریده، د بیبي هغه حیدري کوم شجاعت و هغه حرکت کې راغلو. بیبي ورته یې څه نه، ما رأیت الا جمیلا، ای ابن زیاد کربلا کې څه مو څم لیدلی دي، څه څم شوي دي، ما رأیت الا جمیلا، څه څم ما لیدلی دي، غما خروب لیدلی دي، غما ښکلي لیدلی دي، غما داسې شونه لیدلی دي چې هغه هېڅ ما بد نه دي کتلي. نو دې سره یقیني خبره دی چې کله دغه جمله بیبي ادا کړله، د ابن زیاد کوم هغه سوچ و، کوم هغه فکر و، هغه بیبي څه شی کو بدل کو. لږ که چیرې موږ د دې جملې وضاحت وکړو چې بیبي کله ابن زیاد مخکې دغه جمله، هغه ظالم مخکې دغه جمله ادا کوي، دې ټایم کې دې جملې وضاحت ته که چیرې مسترګ وغړو چې بیبي کوم شی فکر کې و، کوم شی ذهن کې و، چې هغه ته بیبي ما رأیت الا جمیلا، ما سم ولیدو، هغه ما کربلا واقعې کې خروږ ولیدو. یقیني خبره دی کربلا واقعې کې بیبي داسې خروږ شونه کتلی وو چې هغه د دنیا یوې واقعې کې هم نه دی موجود. مثلا موږ ګورو کربلا واقعې کې داسې یو حالت هم راغلو چې کله د ظهر نمانځه وخت راغلو، عاشورا په ورځې باندې یو کاس ته رسی امام حسین علیه السلام ته یې چې یبن رسول الله مولا د منځه وخت شوی دی. امام حسین علیه السلام ورته راته ویږي چې خدای تا نمانځ وختونه شمار کړه چې تا مو ته د نمانځه وخت را یاد کړلو، اگرچې امام ته پاته وه، خو هغه کس ته پر دعا کوي، هغه خپل صحابي څه شی ساتي، حوصله کې ساتي. نو غنه بعد امام حسین علیه السلام ګوره د جمعې ورځ ولا سم ورځ جنگ حالات و، بیام امام حسین علیه السلام رسی څه شی کوي، دې حالات کې د جامع مونځ کوي، اول وخت کې کوي، اول وخت کې کوي او د جامع مونځ هم کوي. سعید بن عبدالله نمیږي یو صحابي دی د امام، غرسی امام ته یې ته زه غواړم څه دی تاسو منځه مخ ته ودرېږم، ته دا څه کوم ظالمانو طرف نه غشي راځي او ظالمانو طرف نه کوم ظلم کیږي، ته دا څه غد ما بدن باندې خپل سینې باندې واخلم او ما زمانه امام ته څه نقصان ونه رسیږي، ما زمانه امام باندې غشي رانشي. چې کله د ظهر نمون د عاشورا په ورځ باندې کیده، هغه صحابي مخ ته ودار دی، غب بدن باندې هغه شي راځي څه مونځ ختمیږي، هغه صحابي ځمکې باندې غورځېږي. امام حسین علیه السلام منځنه بعد راځي،
هغه صحابي ته رسي ورته یې ته ای سعید بن عبدالله خدای تا هغو نمازګزارو نه شمار که صحیح هغه ورته یې څه یبن رسول الله آیا ته مانه راضي یې د کوم کار ما وکړ هغه ورته یې څه او زه تا نه راضي یم خدای تا نه راضي شه ګوره دغه هغه یو شی دی څه دا کیدای شي ته بلې یوې واقعې کې هم ونه کړې دې وجې نه بي بي سي ما رأیتو الا جمیلا ما څه سم کربلا کې ولیدو هغه ډېر ښه روږ ما ولیدو صحیح